نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Suratul Ikhlas maki surat sara munasabat dadi چې مخکې صورت کې نومونه د نصرت او د امداد چې الله رب العالمین ستاسو مدد وکړ او مدد شکر دا و چې الله د دشمن ته راکړ چې هغه د ابولهب په شکل کې دې صورت کې دا علت او وجه د هلاکت ذکر کړي چې دی ولې تباه شو ولې هلاک شو د هغې وجه دا وه چې سورة الاخلاص نوم د صورت ګڼ نومونه دي. امام عروسی رحمه الله تعالی د دې صورت 22 نومونه هغه ذکر کړي دي چې د دې صورت 22 نومونه او کله چې نوم سیوایي نومونه سیوایي نو کمالات هم سیوایي په دې بنیاد باندې صورت چون کې نومونه سیوا دي نو دې کې کمال هم سیوا دي. دومره کمال دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا صورت چې دی نو دا د قرآن کریم د 3 حصے برابر دی. بل روایت کې راځي صحابي د رسول الله دی امام دی دې چې کوم دی نو موږ خلکو له ورکوي نو په موږ کې سورۃ الاخلاص بار بار وایي. صحابه کرام شکایت وکړو لاول به هغه ته وایي چې لکه داسې کار وکړه چې دا نور سورتونه ولې نشته چې دا یو سورت وایي. هغه ورته وویل وایي که خوښ مو یم خو امامت درکوم او که نه نو خپل کار کوئ بل ځان له وګورئ. نو هغې دا سړی ښه ګاڼه په اعتبار د دین باندې سړی ډېر دیندار او نو بل امام بدلو یې نه موږ کله کله د دنیا دپاره هم بدلو هغې به یاره دا سړی ښه سړی دی دا د بدلولو قابل نه دی. نو بیا یې بره راپورټ یوړو چې په خپله خو د خبره ونه منله خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالل چېرې دې سړي ته موږ وایو چې ته دا یو صورت بار بار په مونځ کې وایي نه که چېرته ورسره بل وی نو هم ډېر به ښه بهتره به نبي علیه السلام راوغوښتلو ورته وی فرمایل هلکه دا ملګري دې څه وایي دا مقتدیان دې څه وایي هغه وی صحیح وایي جي وی ته ولې داسې کې وی زما د دې صورت سره مینه ده زما د دې صورت سره مینه ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل د دې یو صورت مینه دا به تا چېرته دننه کې جنت ته اوس دا وړوکی غوندې صورت دی او سبب د ټول جنت دی. نو چې سړی د ټول قرآن کریم سره مینه کوي نو هغه به ولې جنت ته نه ځي. دارنګې خدا قابل غور خبره دا ده چې د قرآن سره مینه څه ده د قرآن سره مینه څه شی دی. نو کله کله خو مینه صرف دې ته خلک وایي چې قرآن راواله ښکلی کړه دا د قرآن مینه
یا دادا لکه څنګه چې مخکې زمانه کې خلکو د قرآن سره کول د قسم د پاره راواله د دوه کسانو جګړه ده په چا باندې دعوه ده د چا څه مسله ده نو د قرآن د قسم د پاره راواله یا د دې لپاره چې ماشوم به پیدا شو نو بری ولا پټن باندې وتړه یا د دې لپاره وو چې په دې دروازو کې به برز وړاندو او د خوشایانو ډوګري به لاندې وتلې او دننه کېدلې دا د قرآن کریم مینه نه وه امام قرطبي رحمه الله هغه ذکر کوي د امام قرطبي رحمه الله هغه ذکر کوي د دې آیات لاندې چې قل ان کنتم تحبون الله اعلان وکړه پیغمبره که تاسو د الله سره مینه کول غواړئ نو نبی علیہ السلام وایي چې زما تابعداري وکړئ د دې آیات لاندې ذکر کوي یو سړی هغه وایي زما د الله سره مینه ده د الله سره مې محبت دی اوس هر سړی دا وایي چې زما د الله سره څه ده مینه ده محبت مې دی څوک هم داسې نه وایي چې زما د الله سره دښمني ده په خوله داسې وایي دې سړي کې علامه پکار ده نښه پکار ده وایي د دې سړي علامه دا ده چې د ده به د الله د کلام سره مینه ځکه چې څوک د چا خوښي نو د هغه خبرې هم پرې ښې لګي نو د الله رب العالمین کلام دی نو چې د الله سره مینه ده او د الله سره محبت دی نو د الله کلام هم پرې ښه لګي نو بیا ذکر کوي هر سړی دا وایي زما د الله د کلام سره سره مینه ده زه خدا کتاب منم زما سره ډېر محبت دی چې اور میں تلاوت نبی علیہ السلام امام قرطبی وایي چې داغي علامه سره داغي علامه دا ده چې ستابه د راوړونکي د قرآن سره د بیانونکي د قرآن سره مینه هغه وایي علامه د قرآن د محبت دا ده چې ستابه محبت د چا سره د قرآن د راوړونکي سره چې هغه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا سره دا وایي زما د پیغمبر سره مینه ده یره چې موږ عاشقان رسول یو په پیغمبر باندې بالکل لومړی یو صحیح ده هغه وایي علامه سره علامه د پیغمبر د محبت دا ده چې ستا به د الله د حبیب د سنتو سره مینه اوس بای یو پوړی جوړه شوه او پای کې څلور پاټ کې جوړ شو اولنې پاټ کې دا دی چې د پیغمبر په سنتو باندې سره برابرې نو بیا وستا دا دعوه صحیح چې زما د پیغمبر سره مینه ده د پیغمبر په سنتو برابر شي پیغمبر سره مینه پیدا شوله بیا د قرآن سره مینه شوه او بیا اخر کې څلورمه پوړی دا چې د الله سره محبت څه شو هغه پیدا شو د دې وجه نه دا یو صورت کې الله رب العالمین وایي نبی علیہ السلام صحابي ته وایي چې د دې یو صورت مینه چې دا نو دا به تا چېرته ورسوي جنت ته به دې ورسوي یو صورت دې جنت ته رسوي نو ټول قرآن خو به دې خود جنت ته څه دی هغه رسوي عزتمندو جګړه په دې وه په دې صورت باندې وه منشأ د نزول کې علما ذکر کوي چې اصل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مشرکانو جګړه چې وه نو هغه صرف په دې سورۃ الاخلاص په مسله باندې وه څه ورته ویل سورہ یونس کې به تاسو ویلې چې ایت بقرآن غیر هذا بل کتاب راوړه هغه بیانوا من برته ناسیو اس اعتراض باندې کو تا سره به باقاعده ناستي ومنوي د سره او د دې کتاب نه چې الهوی دا بني لانجه بده کوه صحیح ده او دا دی وجه دا چې دا موږ درس کې بار بار ویل
چې الله رب العالمین د چا په کوټه کې نه دی ناس نو الله پاک ویل دا نو پاک خبره ویل ګران کار دی آسان کار نه دی نو ګران کار دی نو د دې وجنا چې په صحیح طریقه باندې امر بالمعروف او نهي عن المنکر خیر علما ذکر کوي لم يدع للمرء صدیقا د سړي ملګری نه پاتې کیږي د دې وجنا لانجه په دې خبره باندې وا ویل یو کار وکړه ته به قران غیر غازا د دې کتاب په ځای باندې بل کتاب راوړه منګه منلو ته تیار یو تا سره کې نو تا سره منو تا سره ټول اورز ناس دی دا کتاب درس راته کاوه اوسم مزاج نشي دی لکه مثال تور باندې په ارزه کې د ترتیب دی چې کومځه کې درس حدیث ته نو پاره کوم غړای د بل کتاب درس ته نو پاره کوم غړای د بل کتاب پڑھائی د نو پاره کوم غړای لیکن د قران کریم مزاج دا دی چې دا ډېر غړ نه پریږي ډېر غړ دي ته نه چې دا وایي زکه ویل چې زمونږ استاد سمنس کې اختلاف صرف دې کتاب پیدا کړی دی د دې نامه کې زمونږ استادو ویلوا زمونږ امانتونه وټول تاسو سره پراته منګه کې په صادق او امین باندې مشهور وي خو چې کله تا دا کتاب شروع شوه دی نو تاسو غیر شروع کړی دی نور خبرې کې نو یو کار وکړه دا قران لری کا د دې په ځای باندې بل کتاب بیانوا منبر ته ټول او رسناسیو وی منلو سم واینا دې منلو ته تیار نه ما نو لګ راکته شو ویره چې یو کاربن وکا خیر دې یو کاربن وکا لګ خورا سره ونه کنه هغه دا چې او بدل هو دې کې لګ تبدیل راولا کتاب دې دای خو لګ تبدیل پکې راولا څلګ زین پکې بدل کا نور دې دا کتاب خیر دې دا سمونو نو دا ځکه مفسرین ذکر کړي چې کومه تبدیلی وته یادوله د مونږ آیتونه ته لري کا نا دا غي وجه داوا چې اغي منځونه کول او په کوم ځای کې کول په بیت الله کې د زکات آیتونه ته لري نا غي زکاتونه ورکول د حج آیتونه ته لري کا ننا ریاجونم کول د صدقه او د خیرات آیاتونه تلریکا ننا بای هغه صدقه او خیراتونه ور کول اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام دا آیاتونه تلریکا چې څنګه الله پیدا کړی دا اسمان الله پیدا کړی دی دا ویننه دا چې ملریکا و خیر دی دا آیاتونه تلریکا چې و ما یدبر الامر دا کارونه څوک چلای دا انتظام دې تمام دنیا څوک چلای دا آیات ورته لریکا نه دا یو نه ویلو آیا دا آیات ورته لریکا چې باغې کې ویل دي چې کله وتا ستا معمولی تکلیفونه د خپل بوتانو نه واړي او چې کله بغټ تکلیف راغی نو بیا به د الله نو مختلف اداره کې وو فلفل کې دا الله مخلصین له الدين کیشته کې بس فارشو نو به الله ته چغه لګولا حکیم الله ته چغه لګولا اوس دا آیاتونه په دې نه نو چې کله دا آیاتونه ته نه کول نو یې یو کار مفسرین دغه تمام ذکر کوي چې هغه آیاتونه تلریکا چې باغې کې زموږ د خدایانو زموږ د بوتانو تاغي بي عزتي بیان شوی دا چې دا سکولې نشي صحیح ده موږ زموږ استادو په کلیوالي اتفاق میں برکت ہے خبره بخت د دیو جنا غلی د دې صورت باره کې وای یره توای زما یو الله نه او دا هر څه کوي نو د پراته لګ نسب بیان کا څنګه زمونږ د باباګانو سي دي نسبونه دي زمونږ د خدایانو زمونږ د بوتانو نسبونه دي نو د دې ستاد رب امراته لګ نسب څخه بیان کا چې موږ یو په جنو جدا سوق دې چانه پیدا دي
الله رب العالمین دا صورت راولی گا چه قل دزان و خوارن کے قل هو آیا اعلانو کا هو دغا اللہ دا تاسو چه تپوس کوئی او تاسو نصب واڑی واغا احادا یک یو دے نصب مصبی نشترے احاد یک یو دے نو کتو ویرا چه دا یو خوچ دے کنا نو خلق وی کنا دا پختانا وی یو خو خودیف کنا خلق وی یو وزر ممنکارون ڈیو دے وزر سیما یو ایما نو دیو چه کارون خطوبنا بلاش کارون دی دیر کارون دی نو یو وزر سڑے بسنگا دی طول کارون تورسی کی کنا یو سڑے کارون ترسیدر مشکل لی نو آلتا کی ہوئی چکورے آہاد دے خود سے ذات دے یو دے خود سے ذات دے چی اللہ الصمد اللہ بے حاجت دے نو چاہتے ضرورت نشترے صحیح دے زکا آغا پارک دے دے طول کارون دا مخلوقات دا او منگ چکم دے نسیو مصروف ایو دسن گرزو دا خیرٹی نا اکبر قرآن کریم چکرہ دا حضرت مریم او دا حضرت عیسیٰ علیہم الصلاة والتسلیمات ننبی دا الوحیت کے یو عجیب دلیل اللہ وی عجیب دلیل اللہ یعنی دا سوئی کانا یأکلان الطعام کانا یأکلان الطعام حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدای نرے حضرت مریم خدای نرے ولی کانا یأکلان الطعام دا دوانا خوراک کئی او سمچ خوراک کئی نو آغا ارسطا محتاج دے او دیکھ بیا لوی تفصیل لے کی دیشی پتی یأکلان الطعام دیو دو گھنٹے ہوئی خوشوی باغی تفصیل کی زنہ سمازہ کئی خبران قرآنی کی ماسپرین پسی بیا زمان پل ختم دے مازیگر پسی بیا بل پروگرام دے او چکم دے نو من با اخ پل سٹنگ کو کنا خیال دنشن نو دا دیو جنوی کانا یاکلان الطعام اغیب خوراکو لکا مثال طور باندے کم سڑے چا خوراک کئی نو آغا ارسطا محتاج دے آغا ارسطا سڑے پٹی تا محتاج ٹریکٹر تا محتاج پیٹرول پمپ تا محتاج ابھی اور کسی کنٹینر تا محتاج لیکن بائی کے والا سر آجی ٹینکر تا محتاج بائی کے والا تیر لازی اور بیا چکم دیرو آل تا لاشا خوش بھی او دا سے چکم دیرو چو خوراک کی نو تحصیلدار سے تا محتاج اگر وہ لوڑا لگی نو پخیبی او دا سے چکم دیرو دا دیر وہی تفصیل ہواری و دیر لیکن من درس کی سرا سو تفصیل کر نو دا دیو جناوی اللہ الصمد اللہ رب العالمین بے حاجت دے چاہتے ضرورت نشترے چاہتے حاجت نشترے نو کتوے یرجی کلا کلا یو سڑے مشری داغت کشرانی نو آغا والا کارو لگے مشری کنا نو آڈر کئی آغا ناستے او کشرانو تا آڈر کئی لگا ورشے آغا کارو کی بلتوی آغا کارو کا بلتوی آغا کارو کا وی اللہ میالدو ند اللہ کشران نشتا دے چاہے تے گنی باج کارو نسدے سپارلی دی لنگی کشران نشترے چاہے تے باز کارون سپارلی دی ولم یولد کلا کلا دسی یرجی مشران کار کے انو کشران مزے گئی دا نوجوانا کسو ڈوری ہوئی دا چے کم در نسدے آسے گردی او پابر خوا گردی ولی چی وی پلان مشتا دے روڑ اشتا دے وڑا آگی کار کی بس اسکارے ما ویننا گورے ولم یولد بارم سوک نشتا دے بارم سوک نشتا دے چکن آگا کارو نکئی او اللہ رب العالمین پارے بنداز دے بلکہ کارو نسوک گئی اللہ کلا کلا دسی یرجی دے چکم دے نسا دے ددو ملگری دی دوستانی دی یارانی دی انڈے والانی دی امزولی دی ناغی سکے آغی منڈا ترلاوائی ویر جبڑا بس مڑا ملگری اللہ را کڑی دی او آغی پا ملیشیا او پا دوبئی او پا سعودی باندے پراتی دی او بس منتا خرچہ مرچہ را لگی نو سمون سے ضرورت نشترے کوشی وی ولم یکن لہو کفوان تر
او احد کی غټ زور دی ځکه دا نکره ده سیاق د نفي کې واقع شوی ده نو دې ته علماوې دا عموم پیدا کړي نو هیڅ څوک برابر نشته دی نو ولی نو نه نبی نو نه پیر نو نه فقیر اوس دا خزانه وسیبه سوا خزانه نو خزانه خلق په لاره کې ګور کې داسې عام ځای کې کېږي که نه چې پټي محفوظ ځای کې دي اوس د خزانې حفاظت پکار دی الله رب العالمین د دغې خزانې د حفاظت لپاره یو دوه صورتونه راولېږل چې هغه په شکل یو دوه دیوالونه ورته وویل یو دوه کانټکارې ورته ولګولې بشکل سورة الفلق او سورة الناس ځکه چې اسره دا خزانه خلک خرابوي د خزانې لپاره ډاکوان ډېري که نه پوه شوې که نه کله کله به دله خلک په زوره وي او کله کله به دله خلک په پټه او کله به شکماري کله څه کله څه دغسې د دې خزانې لپاره هم ډېر شوق والا شته دی باطل پرست ملیان دي باطل پرست پیران دي هغه چې کوم دی نو څه دی دا خزانه خرابول غواړي اله العالمین اوس دا خزانه محفوظه کوي چې قل پناه په الله وغواړه هسې نه تعویض ځان ته واچوه څه واچوه تعویضونه خلک ځان ته اچوي نو دلته کې دا تعویض تا ته یادوي چې هره شپه دا تعویض وایه اچوې ځان ته مه بلکې څه کوه وایه نو چې وایه نو دا خزانه به څه محفوظه وي ځکه برسر فهرست د دې خزانې ډاکو هغه شیطان او دغه شیطان چې دی هغه ستا په عقیده باندې څه کوي حمله کوي اولنی بنیادي څیز د انسان د مسلمان هغه عقیده ده او چې کله ولا عقیده بګړه وکړه نو د اعمال کوي هندوستړی خدای ناراضه نو لا اولنی برسر فهرست هغه شیطان دی خبره پوه شوې نو اوس وایي چې د شیطان نه هم ځان ته تعویض واچوه او بیا ورپسې وروستو داسې نور دي چې هغه باطل پرست ملیان دي باطل پرست پیران دي هغه ستا دا خزانه خرابول غواړي چې د توحید عقیده ده نو الله رب العالمین وایي پناه وغواړه قل وایه پیغمبره اعوذ برب الفلق زه پناه غواړم په رب د شلوونکي باندې فلق خالق الاصباح شپه وشلئ او د هغې نه سپین سبا راوباسي د جهالت تیارې وې خلکو خپله لور هم خلکو نه پېژندله الله رب العالمین قرآن راولېږه لور یې ورته وښودل چې دا ستا څه ده بچی ده ټیک ده د دې زمانې سره ولګوه د دې زمانې نه مخکې چې د قرآن بیان نه و د قرآن دعوت نه نو تورې تیارې وې بشکل باطل پرست ملیان پیران هغې به د خلکو عزتونه لوټ کول الله قرآن راولېږه د قرآن بیان شروع شه اله العالمین عزت محفوظ کړه مال محفوظ شه ولې د خلکو نه به دا مالونه نه وارثه لکه کله د کفن په طریقه باندې او کله چې کوم دی نو د مړي د لړمیانو او کله د اولنۍ ورځې خیرات او کله دریم او څلوېښتمه او دا کیسې قطارې به جوړې کړې وې که دا به د عوامو صرف څه دی مال ووایه پیغمبره اعوذ برب الفلق زه پناه غواړم په رب د شلوونکي باندې یو معنه دا ده یا فلق هغه ذات دی فلق دی هغه ذات دی چې هغه چې کوم دی نو دانه وشلی د هغې نه تیغ راوباسي فلق هغه ذات دی چې هغه د کجورې اډوکې څومره سخت دی هغه وشلی او د هغې نه تیغ راوباسي نو الله که زموږ زړونه ډېر هم سخت دي نو په دې کې چې کوم دی نو تیغ راوباسي ٹھیک شو ووایه پیغمبره اعوذ برب الفلق زه پناه غواړم په رب د شلوونکي باندې من شر ما خلق د شر د مخلوقاتو نه من شر ما د شر د هغه نه چې الله پیدا کړي دي کوم
شرونه چې الله پیدا کړی دی نو د تمام شرونو نه زه پناه غواړم. اوس دا خبره ډېره عامه شوه. که هغه مثال طور د شیطان شر دی، که هغه د باطل پرست ملا شر دی، که هغه د باطل پرست پیر شر دی، او که هغه د باطل پرست امي صاحب شر دی. دغه دا قسمه قسم وکړه. من شر ما خلق ومن شر غاسق او د شر د تورې تیارې نه اذا وقب کله چې کامل شي. ځکه دې وخت کې شیطانان راځي نو کله کله د مال ډاکوان راځي. نو دلته مخکې خزانه ذکر شوه، د هغه خزانې ډاکوان را پیدا شي نو کله به در باندې رپوټونه کوي. نو کله کله به داسې کار کوي په لاوډ سپیکر کې به بوجۍ ورته نه کوي. او بله ورځ یو ملګري درس نو پرون راته ملګري وي وایي هغې درنه لګیو درس یې کوو وایي زنانه و جواب راولګي چې لاوډ سپیکر به اواز نه کوي. وایي چې هغې مشین کې ورته تارونه یې کاته هر څه ټیک ټاک وو. وایي چې بره وختو نو چا پکې بوجۍ ورباندې کله تارونه ټټ دا په شکل ګلا کوي. ښه هغه یې کوي چې پټۍ تړلی دی، یا به د هغه په یا به هغه په خپله کوي او یا به هغه د چا په واسطه کوي. خو بنیادي څیز دا دی ګورې ښه دا د قرآن دشمن دی. ځکه د قرآن مانعین څو درې طبقې دي. اولنې برسر پیدا شیطانو، تاسو ته به یې د صراط المستقیم کې ویلی شوي چې مانعین د قرآن یو شیطان دی چې شیطان د الله د لارې نه بندول کوي. او دویم چې کوم دی نو هغه څه دي ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله. ډېر ملیان او ډېر پیران د خلکو مالونه په باطله خوري او خلک د الله د لارې نه اړوي. نو د الله لاره کومه یوه هغه څه چې د الله لاره چې الله ورته په خپله وایي چې وان هذا صراطي مستقیما دا زما نیغه لار ده. نو د دې نه اړوي. او دریم السادة والکبرا غټان دي چې هغه د الله د دین او د الله د کتاب نه اړوي چې ان اطعنا سادتنا وکبراءنا نو فاضلوا السبیل. موږ د مشرانو منلو، د صاحبزادګانو منلو، نو موږ یې د سمې لارې نه منع کړو. داسې څه دي خیال دی چې ملا صاحب راولګي یا چا د شیطاني وکړي چې هلکه د لاوډ سپیکر کې بوجۍ ورته نه که پوه شوې چې د اواز یې باره نه راوځي. نو دی څه بند دی؟ ولې دا ولې بند دی؟ ځکه د ده غلا ښکاري. پوه شو؟ کله په یو طریقه بند دی، کله په بل طریقه، کله په بل طریقه. خو بهرحال او کله چې کوم دی ویلو چې د دې سره ډیپریشن سیوا کېږي. څه شی سیوا کېږي؟ ها وایي ستا ډیپریشن سیوا کېږي. موږ ته پته ده د نور چا نه سیوا کېږي، نو موږ ته پته ده چې ستا څه کېږي؟ سیوا کېږي. ولې ستا دوکانداري بندېږي او چې یو دوکاندار ټوله ورځ هسې ناسته انتظار کوي او ګاهک ولې نه راځي نو څه دې خیاله ولې ونه کېږي نه او دغه به ډیپریشن نه سیوا کېږي. پوه شوې که نه؟ نو دی هم اوس هسې غریب ناست دی او دا اصل کې د دې روجې دا ترتیب چې شروع شو زموږ دا دوره تفسیر شروع شي نو دی به راجمعي شي. نو دی څه ته راجمعي شي؟ دی به یا چیلنجونه کوي یا به چیلنجونه کوي. هلکه راځه صبر وکړه اختر نه بعد ورته فارغ شو که نه څه مسله نشته. پوه شوې؟ اوس په خپل کار ته څه دی پرېږده. نو دی به اوس په دې وخت کې چیلنجونه شروع کړي. مقصد یې دا دی چې ته به یو ورځ چېرته درس په فضا شي که نه کوم څه نه وي. پوه شو؟ نو ومن شر غاسق اذا وقب یا دا د شر دا سپوږمۍ ناکله چې دا چې کوم دی نو تندر ونیسي نور دی تندرې ونیسي ځکه دا د عذاب څه دی وخت. ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د پوکوونکو نه په غوټو باندې د دې نه الله پناه غواړو. نو کله کله ګوره دې ځای کې یو بله مسله ده هغه دا ده چې کله کله به تا باندې نظر استعمالوي، کله کله به تا باندې زیر ګوډې منترې کوي چېرې دا سړی څه شي پرېږړه وي. ومن شر نو ته څه کوه؟ ته دلته کې ورې پناهي غواړه. ومن شر النفاثات ځان ته مه ورادموه د شر د پوکوونکو نه په غوټو باندې
یا ومن شر النفاثات فی العقد د شر د پراپیګنډې کوونکو نه فی العقد په مجالسو کې مجلسونو کې بکې نو د پراپیګنډې کې رجدا خدا نه ونی خدا نه ونی خدا نه ونی مخکې به ویلو خیرات نه ونی اوس هغه په خپل بغه نه ونی اما ګوره کې ملګری وي دلته کې مولا صاحب دی ویل چې راز دم څه ورزما او د سره په سروېټ ته باس کو سروېټ ته په کشتره نو خدای مبارک دې ته تاسو په خپل تعالی والي اوس ولې غزړې کاته ولې راس پړای دا غزړې راوس پړدلې هغه ته ټول تاسو ته بدعت وای نو بس بیا ډېر مذهب وکي په زړو کا غزل پر میدان ته ډېر فن وکي پوښ د دې وجنا هدا پراپګانډې یاره دا نه مني او دا نه من ټول قرآن بیان کړ او په ټول قرآن کې هغه کې تقریبا ما دا ویلي دي چې د دې آیات نه ثابت دي عذاب قبر ثابت دي نو دی ویل عذاب قبر نه مني الکه الله بندا ته عذاب قبر خبرې کې من تعالی عذاب الکټ عذاب البيد من تعالی نه وایي عذاب الکټ ول بیډ اسپیټال کې پروت دي الته اندل په خبره پوښوي عذاب الکټ پکټ کې د نبی سي توفى الذين كفروا الملائکه يضربون وجوههم دا د جمدی خبره ده چې روته او باسي مدقه وخت کې پیرا باندې کیږي پوښوي کنه نو ته وای دا نه مني دا نه مني یره چې حیات النبی نه سره مني حیات النبی نه مني حیاتین مني د خدای باندې او خدای کې تکړه شو بیا د قیامت نن خلاص ویني بخاری کی روایت ہے شپږ علامات د قیامت دیو په کې نبی رسول الله موتی زمان څه دی زمان موتی اولنې علامه په کې ویل نه چې پیغمبر ژوند په دنیا سره باندې نو بیا وڅ شو بیا د قیامت ته من کاوه قیامت هم راځي پیغمبر اسلام چې ژوند دی نو قیامت باندې راځي یاد شي بهرحال ادا ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد او شر د کینګر نه کله چې پل اظهار د کینی وږي یعنی کینا کله چې پټ یو علماء ذکر کوي وای ما کینګر نه دی لیدل چې دا د مظلوم سره مشابه دی ظالم دی او د مظلوم سره مشابه دی ځکه ځان سوځي د چا سمولې نشي خزان سوځي او چې دا کینو پټ نو دومره نقصان نه کوي چې کله ظاهر کړه نو بیا به کله یو دا وګړو ورته خبره وکړي کله بل یقینه ظاهر کړه نقصان وشه الله دې کې نګرو د شر نفس کوا بنا حقل پیغمبر اعوذ برب الناس اوس دا مخکې کې ګورا مستعاذ به چې نو هغه دریو یو چې کوم دی نو سره مستعاذ به هغه یو او مستعاذ منه هغه چې کوم دی نو سلو هغه خود دې اخیرانی په مقابله کې هغه کمزوري دلته کې مستعاذ به ورته درې کړه چې په سبا ته پناه واړي هغه ورته درې کړه او مستعاذ منه چې د څنګه پناه واړي هغه ورته یو څه کدا څه دی غټ شیطان پوښتنه نو دا پرسره پیرس مشر څوک دی شیطان دی او بیا ورپسې درستو بچی دا نور هغه نه حالت کې پناه ورته وروا پیغمبر اعوذ برب الناس زپنا واړه پرب دماشمان باندې دغه دماشوم ته خوراک سره کړي مالک الناس واقدار د ځوانانو دی مالک الناس واقدار دی چې ځوانانو ځوان دې په خپل وټو وي مالک الناس ته بس واقدار زما استاد دې وټو د طاقت پاره مټه وي او بزیګ را بزیګ نه پښ مالک الناس الہ الناس حاجت پورا کون کے بوڑھا گانو گلا بوڑھا شی یہ رزم سوق دینو وی الہ الناس حاجت پورا کون کے استا سوق دے اللہ سمجھ اللہ حاجت نو پورا کوما من شر الوسواس دشر د وسوسه چون کنا الناس پټ پټ راتون کے پټ پټ راځي دی نو شیطان پوښ کنه اوس تاړه شوی دی خدا غیر باوجود بیا په انساني شیطانان دي دغه کار کوي یاد اله چې هغه یو رسمیاش دې کوم انجکشن لګیدلې دي نو دغه اثر لاشته دي د یو میاش کې هغه سوزي نه نو د دې وجه حدیثو کې چې راځي سرکش شیطانانو تړل شي یا دا مطلب دی چې سرکش وتړل دي خدا بچي ګرځي او یا دا مطلب دی چې نه شیطانان ټول وتړل شي او اثر شته
خبر پوښوي هغه انجکشن اثر شته الخناس چاغه پټ پټ راځي الذي يوسوس في صدور الناس تو وسوسه اچي په سينو د خلکو کې دوه قسم دي من الجن د پیریانو نه دي ورناس او د خلکو نه دي قران کریم چې ختم شي دا غین بعد بیا موږ وایو چې دا ختمولو کتاب نه دی دا ختمولو الله دې نه وایي اوس ختم شه دا اختر نه بعد بیا زموږ درسونه سګيږي شروع کیږي ان شاء الله نو دا ختمولو کتاب نه دی الله دې چرې نه ختمي موږ به ختم شو دا ختميږي نه دا به وي او الله دې ختمي نه دا الله نه دعا کوو الحمدلله صفاتنا د خدای تو خاص الله لري چې پالون کې تمام مخلوق دی عامر ربان خاص ربان دی وعده درجه د جزا او سزا ایا نعبدو خاص در عبادت کو و ایا نستعين او خاص د مدد غواړو د بچانا اهدنا الصراط المستقيم مضبوط کوم باندې غلا روان دي صراط الذين انعمت عليهم لار دا کسانو چې دا انعام کړل غير المغضوب عليهم نلار دا کسانو چې